په دې سایډ باندې به تاسو د دې جنۍ د دې ماشومې د دې خورکۍ تصویر وینئ. د دې دا ویډیو به تاسو ګورئ. دا نن په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده او هر سړي چې کوم دی نو د دې ویډیو راغستې ده او په خپل ټیک ټاک کې دغه شانتې په خپل فیسبوک په آی ډي باندې په خپل پیج باندې چې کوم دی هغه اپلوډ کړې ده. چا چې کوم دی نو په دې باندې ګاڼه لګولې ده، چا د دې په تصویر باندې سونګ لګولی دی. خلکو د ویډیو د جوړولو دپاره د پیج د فالوور د زیاتېدو دپاره دا یو مقصد جوړ کړو چې دا نن سبا ډېره وایرل ده، هر سړی راخلي په پیج باندې اپلوډ کوي. امجد غفور صاحب الله رب العالمین دې د هغوی په زندګۍ کې د هغوی په هغوی له الله رب العالمین نور عزتونه ورکړي، الله رب العالمین دې د هغوی قدر وکړي چې د داسې قسمه خلکو په هغوی پسې په بازارونو کې ګرځي، په لارو کوڅو پسې ګرځي او داسې خلک چې کوم دی هغه سوشل میډیا ته خلکو ته په ګوته کوي، خلکو ته یې ښیي چې داسې قسمه خلکو سره تعاون وکړئ، داسې قسمه خلکو سره مرسته وکړئ، د داسې قسمه خلکو سره ودرېږئ. امجد غفور صاحب دغه شانتې نور سوشل ډېر ملګري داسې دي چې هغوی په دې باندې کار کوي. ډېر خلک چې کوم دی نو په امجد صاحب باندې هغه اعتراض کوي، په هغوی باندې ګوته اوچتوي چې امجد صاحب چې کوم دی نو د ده په دې ویډیو باندې ده ته په لکاو روپۍ چې کوم دی نو هغه میلاو شوي د فیسبوک والا د طرف نه، د ټیک ټاک والا د طرف نه، دغه شانتې د یوټیوب والا د طرف نه ده ته په لکاو روپۍ چې کوم دی د دې ویډیو په وجه باندې وشوې، ځکه دا په میلیونونو خلکو چې کوم دی هغه وکته. نو زه به دغې ملګرو ته ووایم چې تاسو هم تکړه شئ، تاسو هم د داسې قسمه خلکو سره ودرېږئ، د داسې قسمه خلکو مدد کوئ، د داسې قسمه خلکو سره تعاون کوئ، د هغوی په سر باندې خپل لاس چې کوم دی هغه کېږئ، نو ستاسو سره به هم د خلکو مینه پیدا شي، محبت به پیدا شي او تاسو لره به خلک هم دغه شانتې عزت درکوي څرنګه چې امجد صاحب له ورکړو. امجد صاحب یو داسې کردار ده په معاشره کې ادا کوي چې د داسې خلکو ته چې کوم دی نو دا ښیي. دا ویډیو مقصد هم د هغه دا وي چې زه خلکو ته وښیم چې د داسې قسمه خلکو سره مدد کوئ، د داسې قسمه خلکو سره تعاون کوئ. او که تاسو د دې ویډیوګانې کتلې وي نو تاسو ته به په خپله باندې په زړه کې خامخا دا راځي چې کاش زما سره دومره مال وی چې ما دغه شانتې د غریبانانو مدد کړی وی، ما دغه شانتې د غریبانانو خیال ساتلی وی، ما دغه شانتې د باباګانو سره چې کوم دی نو هغه زه ودرېدلی وی. داسې به تاسو په زړه کې خامخا راغلی وي که چا په سوشل میډیا باندې د ده ویډیوګانې کتلې وي. او په حقیقت کې یو ډېر ښه کردار چې کوم دی هغه په سوشل میډیا په پلیټفارم باندې دی ادا کوي. داسې قسمه جنکۍ، دا خویندې، میندې، دغه شانتې باباګان دا روډونو ته ولې راوځي؟ د دې شاته یو لویه واقعه وي، یو لوی داستان وي. هغه دا وي چې دا مجبوره شي، دا د ډېرې مجبورۍ د وجې نه دا قدم اوچت کړي چې د خپل کور د چوکاټ نه قدم بهر کړي او په دې باندې مجبوره شي چې سپېلني چې کوم دی نو هغه خلکو باندې خرڅ کړي، دغه شانتې پتیسي او دغه شانتې یو څیز دغه شانتې بل څیز په خلکو باندې خرڅ کړي او د خپلو بوډا مور و پلار دپاره یو لږ 100 روپۍ چې کوم دی نو هغه کور ته راوړي. که چېرته زمونږ په ګاونډ کې، زمونږ په معاشره کې داسې قسمه خلک وي چې زمونږ په معاشره کې اوسېږي، زمونږ په ګاونډ کلي کې او موږ د هغوی سره تعاون کولی او هر ملګري د هغوی خیال ساتلی، نو داسې قسمه خورکۍ د ګلونو غوندې کې خورکۍ به هغه بیا بازار ته نه راوتلې. په دې قدم باندې به هغوی نه مجبوره کېدلې، خو زما او ستا د وجې نه هغوی په دې باندې مجبوره شي او بهر ته راوځي. زما د ویډیو مقصد دا دی زما عزتمندو چې را روانه روژه ده، پکار ده چې موږ په خپل معاشره کې، په خپل ګاونډ کې، په خپل کلي کې، په خپل علاقه کې داسې قسمه خلک تلاش کړو او د هغوی سره مدد وکړو، د هغوی سره تعاون وکړو، د هغوی په سخته کې د هغوی سره ودرېږو، د هغوی د پښمنۍ خیال وساتو، د هغوی د روژه ماتې خیال وساتو، د هغوی د روژې د پخلي، د هغوی د روژې د خرچې، د هغوی ټولو خیال وساتو او د هغوی سره ودرېږو. انشاءالله الله رب العالمین به په دې باندې موږ ته کامل اجر راکوي او دا به زموږ دپاره د مغفرت ذریعه جوړېږي. ویډیو به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ ځکه ډېر اهم پیغام دی په ویډیو کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.